بسم الله الرحمن الرحیم. د حکومت په کچه سیاسي ګمارنې په شدت سره روانې دي. د امنیتي سکتور سرپرستان په خپل ځای پاتې شول او نوماند وزیران او د ملي امنیت لپاره عمومي رئیس که ولسي جرګې ته ورمعرفي سو. عین وخت کې د والیانو ګمارنه هم په سرعت سره روانه ده. خلاصه ده چې د حکومت په جوړښت کې د کابینې بشپړول او د والیانو بشپړول روان دي. په عین وخت کې خلک د راتلونکي سولې پروسې د نتیجې په هکله فکر کوي چې آیا د بین افغاني مذاکراتو په لړ کې موږ د یو سیاسي نتیجې توقع کولی سو؟ د حکومت سرنوشت به څنګه کیږي؟ د طالبانو د ادغام د پروسې تعریف او وصف به څه وي؟ او همدارنګه دا چې آیا د دې احتمال شته چې په یو نامتجانس حالت کې او د افکارو د شدید اختلاف سربیره هم بین الافغاني مذاکرات داسې یو نتیجې ته ورسېږي چې ټول پرې توافق یا اجماع ولري؟ سلام، وخت بخیر. تودو بحثونو خپرونه زه میرویس سانکزی درته وړاندې کوم. دوه محترم مېلمانه به راسره په دې خپرونه کې ګډون ولري. له جرمني څخه د برلین د پوهنتون استاد ښاغلی اسحاق اتمر راسره مېلمه د اسکایپ لارې، او دلته په سټوډیو کې راسره سیاسي شنونکی ښاغلی شهزاده مسعود دواړه ته ښه راغلاست. وایم اتمر صاحب ستړي مه شئ. ژوندي اوسئ. سلامونه. مسعود صاحب تاسو هم په خیر راغلی. دغه ګمارنې چې حکومت روانې کړي دي ښکارندوی د دې کوي چې دا وزیران به ځي کابینې ته، ولسي جرګې ته معرفي کېږي، رایه به اخلي، کابینه هم بشپړېدو خواته روان ده، والیان هم ګمارل کېږي. د حکومت ځینې برنامې هم چې موږ ته رسېدلي اکثرا د څو کلو دپاره تدوین سوي دي او په هغه باندې عملا کار روان دی. آیا نږدې وختونو کې د یو سیاسي تحول احتمال شته چې د حکومت دا هر څه سبوتاژ کړي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ستانکزی صاحب سلام تاسو ته، جناب اتمر صاحب ته او د تلویزیون ټولو کتونکو ته سلامونه او نیکې هیلې. زه داسې فکر کوم جناب ستانکزی صاحب چې دغه د حکومت کړنې هم تر اوسه پورې د کوم توافقي حکومت چې جوړ شوی ده د تقرري هم داسې یک طرفه دي. هغه په دې معنا باندې چې ارګ د خوانه وزیران معرفي کیږي، والیان معرفي کیږي، اما مقابل لوره چې دا د دې لري چې 50% باندې توافق شوی ده. نه تر اوسه وزیران معرفي شوي دي، نه والیان معرفي شوي دي. نور هغه نور ژمنې چې ورسره شوي دي په هغې باندې هم عمل نه ده شوی. نو زه فکر کوم چې دلته هم داسې یو منظم کار متاسفانه نه ده روان. اوس ښاغلی مسعود، زموږ دغه د بحث هدف هم دا دی چې موږ اکثرا په یو موضوع چې کله بحث کوو اکثرا مسؤول چارواکی وایي چې دا وخت نه مخکې ده، ولی اصل کې ولس حق لري چې پوه شي آیا د سولې د پروسې په نتیجه کې یا د بین افغاني مذاکراتو په نتیجه کې د حکومت اړوند کوم ژور سیاسي بدلون راځي او که نه؟ ځکه دلته خو عملا لا تر اوسه وزیران لا معرفي نه دي، لا یې رایه نه ده اخیسته. او که موږ دا وایو چې سولې پروسه باید په څو میاشتو کې نتیجه ورکړي، بیا نو د وزیرانو پروسه، د والیانو پروسه، دا په څه معنه؟ حکومت سره قطعا باور دا دی، او شمېر سیاسي ادرسونو سره باور دا دی چې وضعیت به همدا روان وي، همدغه په اډانه کې او سولې پروسه ډېره زمانګیره او وختګیره ده. طالبانو ځینې نور ادرسونو سره بیا باور دا دی چې یو تحول راتلونکی دی او ژر راتلونکی دی. کوم یو سم دی؟ زه فکر کوم چې دواړه خپل استدلال لري. د حکومت د خوا نه چې څومره زه پوهېږم استدلال یې دا ده چې دا حکومت که توافقي ده که هر رقم ده، دا به 15 کاله خپل کار ته ادامه ورکړي. پلانونه هم دغسې معلومېږي چې موږ به 15 کاله کار ته ادامه ورکړو. د سولې خبره هم چې کي هغه داسې خبره کي چې ګویا دغه طالبانو تحریک به راسي، په دې حکومت به مدغم سي، لکه حکمتیار صاحب چې راغی چې زه دا خوب و خیال وینم چې څومره زه طالب پېژنم. نور بله خوا هم په دې فکر باندې ده چې نه، سوله به راځي، بین الافغاني مذاکرات به کېږي، یو اساسي تحول به منځته راځي. اما ورته ګورو چې په مخکې خام ده 2 میاشتې کېږي چې د امریکایانو د طالبانو ترمنځ موافقتنامه شوې ده او تاکید ده چې 10مه ورځ بین الافغاني مذاکرات شروع کېږي. یو غټ شرط هم د بندیانو خبره وه چې 400 بندیان خوشي شوي دي، 600 بندیان وایي چې دا جنایي جرمونه لري، نور په فساد اخته دي او دا نه خوشي کېږي. دا هم په خپله یو معنی د صلح ده. زه فکر کوم جناب ستانکزی صاحب واقعیت څه دغه څه چې واقع کېږي او احتمال ډېر زیات شته. زه فکر کوم چې که چیرې تر اختره پورې دا 600 کسان خوشي نشي بقیه د طالبانو، یو احتمال د دې هم شته ده جناب ستانکزی صاحب چې دا شاید داسې تغییر پیدا کړي. هغه په دې معنا باندې که دې په یاد وي چې تېر کال یو بین الافغاني ناسته په مسکو کې وشوله، د وخت حکومت هم مخالف و، د امریکې متحده ایالات هم مخالف و، اروپایي ټولنه هم مخالفه وه، ډېر ورسره موافق نه و. اما 2 ناستې وشولې په مسکو کې، ډېره ښه میزباني هم وشوله. داسې کېدی شي چې طالب لوری ووایي چې ګویا موږ د حکومت نه بیرون هم دلته یو عظیم ملت پروت، هره کټګورۍ خلک پکې شته ده، دغسې خلک چې هغه جامع ته هم څه نه څه د منلو وړ دي، بیا هم هغسې مذاکرات شروع کړي. او دا ځلې به بیا بین المللي ټولنه خصوصا امریکې په شمول بیا چې هره فیصله کړي بیا به دوی ملاتړ هم کړي. یو احتمال دا شته. دوم احتمال دا ده جناب ستانکزی صاحب
چې که چیرې هر څه سره ګډ ورسل نو بیا به متاسفانه موږ تاسې به د ډېرې شدیدې جګړې شاهدان اوسېږو. هلته به د امریکایانو تصمیم بیا څه وي؟ نور زما په اند باندې د امریکایانو که چیرې اراده ولري، امریکایان خپل تاثیر لري. ثانیزی صاحب دا واقعیت ده، ما هر وخت ویلي دي، په دې خوا هم لري ولا په هغې خوا هم لري. موږ پر یو منفي فرضیې کوو چې ښایي امریکا په هر صورت هغه دویم احتمال چې تاسو ویلې دا پروسه نتیجه نه ورکوي او خدای مه کړه جګړه شدت مومي، د امریکایانو رول به هغه وخت څه وي؟ پوځي حضور او فعاله پوځي حضور یا نه افغانستان پرېږدي؟ نه، د امریکې حضور خو دا اوس موږ تاسې ویني، د ورځې نه چې طالبانو سره هغه کړې ده د موافقتنامه، ته ما ته یو خارجي عسکر وښیه چې هغه وژل شوی وي یا دوی په جنګ کې چېرته سره اخته شوي وي. یعنې وژل کېږو، خو متاسفانه موږ افغانان که هر طرف کې وو افغانان یا افغانان وژل کېږو. نو زما په اند باندې امریکې خپل وظیفه نوره ختمه کړې ده. که ووځي هم د خپلو ګټو سره سم ووځي او که نه ووځي هم د خپلو ګټو سره سم به نه ووځي. زه فکر کوم چې دلته مینایز افغانانو موږ ته څه پکار دي؟ موږ ته دا پکار دی چې وروره نه د اقتدار د پاتې کولو دپاره باید د خلکو په سرنوشت باندې لوبې وکړو او نه د اقتدار لاسته راوړلو دپاره باید د خلکو په سرنوشت باندې لوبې وکړو. لہذا دا ملت نور د تیر ډېر وکړی ده، نور یې کړول پکار نه دي. ښه خبره دا ده چې د ملت د ارادې سره سم جناب ستانکزی صاحب موږ دا نه وایو چې دا بین الافغاني مذاکرات کې به دا 30 کسان کینی، دوی به د افغانستان سرنوشت ټاکي، مشروعیت به یې چا نه اخلي، نړیواله ټولنه به یې ملاتړ وکړي. دلته یوازې ملت پروت ده، دغه ملت ته د مراجعه وکړي، د ملت د ارادې سره د سم که په قانون اساسي کې تغییر هم راولي، دا د ملت کار ده. که فرض مثال په بله یو اداره باندې هم فکر کړي، د ملت کار ده، د څو کسانو کار نه ده. دلته باید ملت ته دواړو خواوې مراجعه وکړي او د ملت ارادې ته باید پوره احترام. سلامت صاحب هم تاسو راګرځه ښاغلی مسعود عطار صاحب بیا هم ستړي مه شئ، ولې دلته لا هم اړخونه حاضر نه دي راتلونکي سیاسي سرنوشت په هکله واضح انځور وړاندې کړي. حداقل که څلور جانبه دغه قضایاو په پام کې ونیسو، د طالب سره باورمندي یو څه ده، د افغان سیاسونو سره کوم چې فعال دي دلته هغوی سره باورمندي بل څه ده، د راتلونکي په هکله باندې حکومت سره خیال او ذهن بل څه دی، او امریکایان هم په ډېر ابهام سره خپل نظر ښیي. په دغسې څلورو متفاوتو لیدلورو سره د افغانستان راتلونکی سیاسي سرنوشت څنګه دی؟ مننه ستانکزی صاحب، تاسو ته او جناب وزیر صاحب ته او ټول لیدونکو ته سلامونه او نیکهیلې. زه داسې فکر کوم چې دغه تشویشونه چې مسعود صاحب هم ویلې او تاسو هم هغه ویلې، یقینا دا پر ځای تشویشونه دي. او امریکایان خو تیره تجربه داسې ښیي چې امریکایان عراق ته هم بیرته ورغلل، سوریې ته ورغلل او دغسې کیدی شي چې افغانستان ته هم بیرته راوګرځي. دغه توافق چې کوم د طالبانو د امریکایانو ترمنځ وشو، دا د ښاغلي خلیلزاد او د طالبانو ترمنځ و. د دې حقوقي مشروعیت دومره نه دی چې د افغانستان خلک په هغه باندې ډېر باور وکړي. او اوس په خپل امریکا کې مخصوصا په پنټاګون کې دغه نظامي لوړپوړو چارواکو د خولې نه همدا خبرې راوځي چې بګه مشروط دغه توافقنامه مخته بیایو، او یا هم داسې ویل کېږي چې طالبان خپل اړیکې د القاعدې سره نه دي شلولي، طالبان په خپل بریدونو کې کموالی نه دی راوستی، او ګویا ملکی اهداف طالبان په نښه کوي او همدغسې په لویو ښارونو باندې خپل حملاتو ته دوام ورکوي. دا هغه په اصطلاح بیلګې دي چې کیدی شي چې امریکایان د دې توافقنامې نه په شا هم شي. یعنې دا یو فرضیه ده زما په ذهن باندې. او دلته د افغانستان حکومت هم دومره دغه توافقنامې ته په درنه سترګه په اصطلاح نه ګوري، په دې معنا چې خو که د بندیانو مسله وای باید مخکې د دې نه چې دغه 4.5 نور خوشي کې باید په دغه باندې خبرې شوی وای. او کله چې دغه توافقنامه د طالبانو او د امریکایانو امضا کېده، په دغه وخت کې افغانانو یا د افغانستان حکومت باید دغه وضاحت غوښتی وای چې تاسې 15,000 کسان چې خوشي کوئ دا په کوم بیس باندې، په کوم بنسټ باندې تاسو خوشي کوئ، او دا باید د افغانستان د حکومت
د قضایي ادارو موافقه په دې کې اخیستل شوی وای، د خلکو موافقه په دې کې اخیستل شوی وای، بیا دغه کار شوی وای، دغه 4.5 زره د چا خبره ملایکه او فرشتې دی وي. په هر صورت اوس موږ خپله که د یو سیاسي تحول احتمال د فیصدۍ په اساس سنجوو اتمر صاحب، ځکه خلک دا د عام ولس پر ذهنیت هم تاثیر لري چې خلک د څه ډول یو راتلونکي انتظار باید ولري. آیا یو داسې سیاسي تحول را روان دی چې حکومت بدل شي، ډېر عامیانه او اسانه او ساده که ووایو؟ آیا داسې یو سیاسي تحول راځي چې سیستم تغییر شي؟ ګورئ، موږ خو د سیستم د تغییر فکر نه کوو. زه خپله په دې باور یم د صلح د پروسې نه کله چې امریکایان دا خبره کوي، کله چې ناټو دا خبره کوي، کله چې نړیوال او بین المللي هیوادونه دا خبرې کوي، د نړۍ هیوادونه دا خبره کوي چې په افغانستان کې باید د 20 کلنې لاسته راوړنې خوندي پاتې شي. د دې په ادامه باید طالبان راشي په نظام کې ګډون وکړي. دلته څو ستونزې شته دي، لکه چې مسعود صاحب هم هغه ته اشاره وکړه. طالبان اوس د دې فکر داسې دی چې موږ به که افغانستان ته راځو دلته به مطلق عبارت اسلامي جوړو، هغه کوم چې په 90 کلونو کې و هغه حکومت به موږ بیرته جوړو، او دا دیموکراسي او د ښځو حقوقو دا خبره دا پرېږده، هغه شرعي نظام به موږ راولو. دا د دوی برداشت دی. د افغانستان د خلکو برداشت دا دی چې که طالبان زموږ ورونه دي نو را دي شي نظام کې په دغه سیستم کې د شامل شي. کیدای شي د هغوی ځینې وړاندیزونو ته موږ وګورو او هغه ملاحظه کړو او هغه شامل د دغه نظام کړو. په طور د مثال په قانون اساسي کې ځینې تغییرات، د تعلیمي سیستم په شکل کې ځینې تغییرات، یا مثلا د انتخابات په برخه کې یا د نظام په برخه کې یا د نظامی قوتونو جذبولو ادغام په برخه کې، دا هغه تخنیکي او تخصصي مسایل دي. اتمر صاحب دغه څه چې تاسو ویلې دا طبعا د افغانانو غوښتنه هم ده، او که موږ غواړو چې یو باثباته افغانستان نهایتا ولرو دغه مسایل باید مراعات شي. ولې بحث که راځي د واقعیتونو کوو، هغه څه چې په حقیقي معنا سره پیښېدونکي دي او هغه اشیاء ډېرې داسې دي چې پر موږ تحمیلي دي. نو اوس موږ پیشبیني کولی شو د ښاغلی غني حکومت روان دی، پلانونه یې جوړ کړي دي، کابینه یې بشپړېدونکې ده دغه ورځو کې، والیان معرفي کوي هره ورځ. د دغه حکومت پر دوام که غږیږو، آیا سوله بین افغاني مذاکرات که دغسې روان اوسي تاثیر پرې لري که نه؟ دلته د خپلمنځي اختلافات خبره ده. زه فکر کوم دا اختلافات حل کیږي کله چې مقابل لوري هغه په اصطلاح قوي کیږي. دې خواته که څومره هم دوی خپلمنځي اختلافات ولري، دوی سره نږدې کیږي، ځکه دوی د مخالف صف کې باید دوی سره یو ځای شي. دا یو طرف د قضیه دی. بل طرف د قضیه دا دی که موږ په دې باور اوسو چې طالبان دې راشي او هغوی نه راځي، طبیعي دی چې جنګ به ادامه ومومي. دلته دوه فرضیې پیدا کیږي، یا به امریکایان خپل لوری بدلوي، چې به د افغانستان ځینې وځي او افغانستان به پرېږدي او طالب به پرېږدي، هر څه چې دوی کوي. په دغه قسمت کې هم د جنګ ادامې مسله رامنځته کیږي. او دلته افغانستان لکه چې زه فکر کوم افغانستان داسې نه دی چې امریکا که د افغانستان ځینې ووتو نو افغانستان به اوبو ویسي. صحیح د جنګ به ادامه مومي، لیکن بالاخره به افغانستان یو سیاسي ثبات ته ورسیږي، ځکه چې په سیمه کې نور هیوادونه هم دي او هغوی دې خبرې ته ناست دي او د هغوی تجربه لا ښه تجربه دی. اوس لکه چې مسعود صاحب ویلي دا د مسکو ناسته، زه فکر کوم د دې ټول دوحې ناسته په 2 کاله کې تاسو یو خواته پرېږدئ، د مسکو یو ناسته د دې لاسته راوړنې ډېرې وي، ځکه چې په هغه کې امریکایانو لاس نه وهلی، په هغه کې خپله د افغانستان دولت نو شریک. نو دغه احتمالات ډېر دی چې د سیمې نور هیوادونه دې ته چمتو شي چې د امریکا د انحصار نه دغه پروسه وباسي. سلامت صاحب دلته
هم میخ باندې وایي هم نال باندې وایي هېڅ د دې په ستراتیژیک پالیسي باندې څوک نه پوهېږي. سلامت صاحب بیا هم تاسو راګرځو انشاءالله یوه لنډه دمه لرو بیا هم تاسو بحثونه دوام لري. بیا هم ښه راغلاست. ښاغلی مسعود د سولې د پروسې دا د کامیابېدو ناکامېدو احتمالات اوس سره مساوي شوي دي. یو اونۍ دوه اونۍ او میاشت مخکې دغه باور بیخي مطلق شوی و چې موږ سولې ته رسیږو، ولې وروسته موږ چې دا فاصلې ګورو، مزاحمتونه ګورو، وضعیت ګورو، لا هم د دې احتمال شته چې دا پروسه د خدای مکړه سبوتاژ شي او د رامنځته شوی فرصت ضایع شي په هر دلیل چې وي. اوس که موږ پر دې غږیږو چې تاسو وړاندې اندېښنه وکړه چې د احتمال شته چې موږ لاړ شو بیا هم د جګړې دوام ته او د دې احتمال شته چې موږ یو نتیجې ته ورسیږو. که نتیجې ته رسیږو معنا دا چې یو سیاسي تحول راځي چې هغه د اوسني حکومت دپاره د منلو وړ نه دی، او که نتیجې ته نه رسیږو ستاسو په باور جګړه دوام کوي. د کوم یو احتمال ډېر زیات ده او دا اوس چې قضیه څه ډول روانه ده دا موږ یو نتیجې ته رسوی شي؟ ګورئ ستانکزی صاحب، د کله نه چې د طالبانو او د امریکایانو ترمنځ موافقتنامه وشوله دا ډېره هغه خبره نه ده، په هغې کې ډېر کم وخت وتلی ده چې دلته د امریکې دفاع وزیر او د ناټو سرمنشیل ته راغلل او دلته د حکومت سره ګډه اعلامیه ورکړله. یعنې د دوحې موافقتنامه دوی تایید کړه په یو حساب، او بل هغه موافقتنامه د شورای امنیت ملل متحد هم تایید کړله. موږ ورته ډېر خوشبینه وو ځکه چې په هغې کې ویل شوي چې 10 ورځې بعد به بین الافغاني مذاکرات شروع کېږي، خو لوی شرط پکې دا د 15,000 بندیانو. دا مسله تر دغه نن ورځې پورې وځنډېدله، 400 بندیان خوشي شول، دا 600 بندیان چې اوس وښیي چې دا جنایي دي او پلانکي دي او دا دي. زه فکر کوم چې که چیرې امریکا په حقیقي معنا باندې سوله ته ارادتمند وي، نور هغه د دوی موافقتنامه په دې حکومت هم په غیر مستقیم ډول تایید کړله، په نړیوالو هم تایید کړله، نور کېدی شي دغه 600 بندیان هم په یو شکل باندې فشار پرې راولي، دا هم درته خوشي کړي. بیا دا مذاکرات کامیابیږي، دا به داسې مذاکرات نه وي جناب ستانکزی صاحب لکه د خلیلزادو د طالبانو. دا افغانان ما ناسته کړې ده دغه طالبانو سره، 2 ځله ما په مسکو کې ناسته کړې ده. یعنې افغانان چې 2-3 ناستې وکړي طبیعي خبره ده چې دوی یو نتیجې ته رسېږي. دا خصوصیات الحمدلله په افغانانو کې شته ده. نه موږ بالکل ډېر نتیجې ته رسېدلی شو په هغه څه چې په هغه کې زموږ ګټې حاصل پذیره نه وي. خو که ته سبا ته حکومت ته وایې چې او کېدای شي داسې پرېکړه وشي چې تاسې ونه اوسئ، یا طالب ته وایي چې کېدای شي داسې پرېکړه وشي چې تم لکه حکمتیار صاحب غوندې راشه مدغم شي په همدغه نظام همدغه چوکاټ کې، او یا سیاسیون ته وایي چې نه طالب را روان دی او موږ به نه یو پکې، نو هغه وخت زه فکر نه کوم چې موږ ډېر ژر نتیجې ته ورسېږو. اوس خبره ټوله که هغه واقعیت ته راځو، نه د افغانستان بحث چاته مهمه ده په طرفونو کې، نه د بل څه بحث دا دی چې څوک به واکمن وي او څوک به څومره وي. نو فکر نه کوئ چې دا ډېر جنجالي بحث دی، دا اوس نه ورته خوبونه ډېر زیات اوچت دي. نور جنجالي هم ده او په عین هغه کې که چیرې فشاري د چا د امریکې د بل هیڅ چاره د امریکې که فشاري. ګورې ستانکزی صاحب حکومت په دې باندې پوهېږي چې دا 600 بندیان چې خلاص کړمه ذاتي خبره تمامه ده. بین الافغاني مذاکرات ته هیڅ ذاتي نور دلایل نشته، بین الافغاني مذاکرات شروع کېږي او په بین الافغاني مذاکراتو کې که درواغ نه وایي د امریکایان، یعنی ما په خپله د خلیلزاد نه دا خبره اورېدل چې په بین الافغاني مذاکراتو کې په هر څه توافق کېږي، نه یوازې دا چې امریکا بلکې نړیواله ټولنه به د هغې ملاتړ کوي. نور که هلته داسې یو توافق کېږي او مشروعیت نړیوال د نړۍ نه اخلي، د کوم ډول یو توافق احتمال شته؟ خو طبعا چې د حکومت دوام خو به نه وي بیا نو طبعا بیا هم زه وایم چې ملي مشروعیت به ترلاسه کوي. جناب ستانکزی صاحب که نړیواله ټولنه یې ملاتړ وکړي او دلته ملي مشروعیت ونه لري بیا به دا ډېر پایداره نه وي. د ملي مشروعیت لپاره ما منازع اوغان په خبرو کې 100 ځلې ویلي، بیا هم یې ځله وایم چې هره موافقتنامه چې کېږي ملي مشروعیت به د لویې جرګې نه اخلي، لویې جرګې نه به اخلي، د واقعي ملي عنعنوي لویې جرګې نه به خپل مشروعیت اخلي. دا ښایسته ده. دا موږ پخوا هم په مقدماتي خبرو کې طالبانو سره بحث پرې کړی ده چې ملي مشروعیت به ته د دغه ملت نه اخلي، هغه ملت چې قرباني ورکړې ده. دا د بندیانو نه خلاصېدونه مسله هم دغه ده چې دوی په دې فکر کې دي چې 15 کاله به دغه حکومت دوام لري، که طالبان راځي مدغم کېږي به لکه حکمتیار چې راغی چې ما درته چې دا خوب خیال ده چې څومره فکر کوم، او که طالب هم چیرې داسې فکر کوي چې بابا زه اوس یا نیم افغانستان یا مې ډېر نیولی ده په شکل د فاتح به راسمه، دا هم خوب خیال ده. زه وایم چې بهترینه نه بهترینه لاره یې دا ده
چې یو بل وزغمي او د افغانستان ملي ګټو ته په کتو سره تر خودخواهۍ جاطلبۍ باید تیر سي. دواړه خواوې باید د ملت ارادې ته احترام وکړي. غیر د دغه نه بله لارې نشته ده وروره. زما په اند باندې دغه بهترینه لاره ده او بالاخره که نن که سبا یې دوی به دغه لارې ته راځي. ډېره مننه سلامت سي اتمر صاحب. د ملت د ارادې چانس شته هلته چې موږ د توقع وکړو چې بین الافغاني مذاکراتو په نتیجه کې به د ملت اراده تر ټولو مناسبه او معقوله لاره وي او طالب او حکومت دواړه باید ورته غاړه کېږدي ورته تسلیم شي. د دغسې یو ارادې د رامنځته کېدلو فرصت شته هلته چې دواړو لوریو یا ټولو لوریو سره د قدرت طلبۍ حس ډېر زیات پیاوړی دی؟ متاسفانه دغه خو زموږ ارماني لاره ده. یعنې موږ په دې باندې خوشحاله کېږو. دا به ارمان دی چې طالبان دې هم راشي، نور مخالف ډلې دې هم راشي، دغه دولت دې وي په مجموعي توګه په یو سیستم باندې دوی د یو توافق ته سره ورسېږي. لیکن تر کوم ځایه پورې چې موږ او تاسو په دې باندې پوهېږو د افغانستان جګړه مختلف اړخونه لري او دغه اړخونه دلته لګیا دي هغه نیابتي جګړه پر مخ بیایي. نو په دې بنیاد باندې یو خو د طالبان ډیری زه تر کوم ځایه پورې چې فکر کوم ځکه دوی یوازې دغه 19 کاله په پاکستان کې د هغه نه مخکې خواهري حسابوي، د هغه نه وروسته 19 کاله دوی پاکستان کې اوسېدلي دي او پاکستان دوی ته دغه امکانات ورکړی او په اصطلاح دغه سټیج ته دوی پاکستانیانو راوستي. دوی باندې خامخا د دې مالګې د ادا کولو په خاطر د پاکستان په اجنډا او ستراتیژي کې کار کوي او تر څو چې پاکستاني انډیوالان د دوی قانع نشي یقینا چې طالبان هم دې ته نه قانع کېږي او نه حاضرېږي چې د افغانستان دولت سره راشي او کینی. ځکه چې دا مسله په هغه ویډیوګانو کې موږ وینو کوم چې دننه په افغانستان کې د طالبانو د ځینې ډلو د خوا خپاره شوي دي او په دې کې تاسو په وضاحت سره ګورئ چې هغه طالبان چې دلته دي دوی وایي چې زموږ ډېر مشران د پاکستان د استخبارات سره نږدې دي او د هغوی په اجنډا یو بحث دی چې کله هم که موږ حکومت یا طالبانو ته دا مسله راجع کوو چې که حکومت مثلا ټینګار کوي چې همدا حکومت به دوام کوي، طالبان به جز په توګه راځي یا طالبان د فتح ذهن او د دې ذهن چې بیرته به امارت وي دا وي دا ځان سره لري، نو بیا هغه کسان چې د دواړو لوري ته نږدې دي هغوی داسې توجیه کوي چې دا خو مذاکرات دي او مذاکراتو کې چنهزني وي لابي وي، نه طالب به په خپل دغه دریځ پاتې شي او نه به حکومت په خپل دغه دریځ پاتې شي، ولې دوی اوس دپاره مکلف دی چې خپل دریځونه ډېر زیات اوچت وښیي. آیا واقعا په نتیجه کې به موږ د سیاسي مشارکت باورمندي رامنځته کړی شو؟ زما عرض بیا به هغه دی که طالبان په دې مانا مذاکرات ته راځي چې دوی بالحیث د افغانان افغاني ملي ګټې او زموږ او تاسو ملي ګټې دوی ساتي، یقینا په دې کې هېڅ شک شبهه نشته. لکه چې ماسکو کې دوی لاړل هلته ډېر فضا ښه و، کیدای شي چې همداسې راشي یو طرف حکومت یو طرف طالبان دوی کینی په یو عمومي بحث کې دغه مسائل تر بحث او غور لاندې ونیسي او دغه سولې ته پکې ورسېږي. او که طالبان من حیث د یو قوت او هغه قوت هم چې شاته نور ستراتیژیګانې او اجنډاګانې هغوی سره او هغه هم د بل چا، نو دا بیا جنگي ډله ده، دا بیا په هېڅ صورت هغه خپل اهدافونه نه تېرېږي. یعنې زموږ یعنې فکر کوئ تر ټولو هغه ګرانه او مشکله او سخته او ستونزمنه برخه د طالب هغه خوا ده. فکر کوئ چې طالب به په اسانه یو سیاسي مشارکت ته غاړه کېنږدي او هغه د اقتدار د بشپړ انحصار هغه ذهن یوازې طالب سره دی؟ ګورئ دغه مذاکراتو کې کوم چې قطر کې دوام درلود، دې کې طالبانو 18 میاشتې امریکایانو سره خبرې اترې کولې. په دغه کې تاسو لیدلی شئ مستقیما د طالبانو تماس د پاکستاني چارواکو سره او د دوی مشورې
د دوی په خبرو کې دا په مطبوعاتو کې راغلي دي، تاسې لیدلی شئ د دوی عکسونه، د دوی خبرې، د دوی ناستې په دې معنا دي چې کاشکې پاکستان صادقانه په دغه برخه کې مرسته کړې وای، موږ به هم ډېر خوشحاله وو. اوس چې تاسې ګورئ پاکستان په دغه څومره موده کې اغزن تار تیر کړ، دروازې یې کېنولې، د تورخم دروازه یې تاسې باندې وبنله، کونړ یې په 14,000 راکټونو په دې څو کالو وویشته، او تاسې د هغه لویو پروژو تعدیل ګورئ چې مثلا ستاسې د ګمبیري ډاک دغسې یو پروژې نه واوښته هوایي ډګر ته. دا خپله دا ښیي چې پاکستانیان خپل اجنډا پسې ګرځي. پاکستانیان تر اوسه پورې هم په نظامي برخه کې هم په ملکي برخه کې هم په سیاسي برخه کې دوی خپل اجنډا مخته بیایي. حتی د هند حضور او د اوس په افغانستان کې تاسې ګورئ هند د ځینې خبرو نه په شا شوی. هغه موقف کې چې هند 2 کاله مخکې وده نه دی د افغانستان په مورد کې، او هغه موقف کې چې پاکستان 2 کاله مخکې و نن هغه موقف کې نه دی. نو په دې ترتیب سره موږ وینو څومره چې پاکستان غښتلی کېږي په دې کې د طالبانو تحریک همغومره خپل په موازیو باندې. نو که همدغه لیدلوری مد نظر ونیسو اتمر صاحب، انجام یا نتیجه د دغه سیاسي تعامل به څه وي؟ موږ کومې خواته ځو؟ موږ که ځو د مذاکراتو میز ته د څه ډول یوې نتیجې د حاصلولو توقع کیدی شي، البته د قدرت او د اقتدار او د سیاسي قوت په بحث کې، سیاسي قدرت په بحث کې؟ یو شي ته زه باید اشاره وکړم، هغه دا دی چې امریکا اوس د نړۍ رهبري په غاړه نه لري، او مخصوصا د کرونا د بحران نه وروسته که تاسې دا 3 میاشتې وروستي 3 میاشتې د امریکا اقتصاد او سیاسي تحولات په امریکا کې وګورئ، امریکا اوس هغه موقف نه لري چې نړۍ رهبري کړي. دا خبره په اروپا کې د ناټو غړي هېوادونه او اروپایي اتحادیه په دې باور دی چې ذاتي امریکا د نړۍ رهبر نه دی. زه په دې باور یم چې که امریکایان د افغانستان نه ووځي هم کیدای شي اروپایي اتحادیه د افغانستان ځینې خپل سرتیري وباسي، او د ناټو ځینې نور هېوادونه، ځکه چې دوی تعهد همدا اوس که تاسې وګورئ د بهرنیو چارو د وزیر سره دوی چې کوم ټلیفوني خبرې کړې دي، په دې معنا چې دوی د 20 کلن لاسته راوړنې پلوي کړی، د ښځو د حقوق ساتنه پلوي کړی، او همدغسې په افغانستان کې د یو باثبات افغانستان په دغه برخه کې دوی تعهدونه لري. نو دا سناریوګانې دي. زه داسې نه وایم چې دا خبره باید وي. که خبره داسې و چې طالبان او پاکستانیان او امریکایان په خپل خبرې ټینګ ودرېدل او دوی انعطاف ونه ښوده، نو کیدای شي جګړه به نوره دوام پیدا کړي. که امریکا د هغه پوزیشن نه چې مخکې درلوده اوس هغه توانمندي ونه لري، ځکه په خپل امریکا کې 40 میلیونه اوس همدا اوس اوزګار دی، دوی پیسې ته ضرورت لري. د امریکا اقتصاد په زرهاو میلیارډو ډالر باندې هغه لیدلی، ضربه لیدلی، کسر لیدلی. بله. نو دغسې یو موقعیت کې امریکا به د افغانستان جګړه یا که تاسې وایئ د افغانستان حکومت حتی یا مثلا اخواته د پاکستان او د طالبانو سره په هغه موقف کې به نه وي کوم چې او ډېره مننه اتمر صاحب. بیا هم تاسو سره ګرځو. ښاغلی مسعود، د طالبانو د انعطاف بحث د یو شرط په توګه دی، د دې لپاره که موږ غواړو نتیجې ته ولاړ سو. طالبانو دریځونه تر اوسه ور لکه اتمر صاحب چې ویلې ډېر جامد، ډېر کلک او ډېر ټینګ وله، او هیڅ ډول خاص انعطاف او داسې یو نرمي پکې نه لیدل کېږي. لا هم د ډېرو خلکو سره ذهنیت دا دی او استناد هم درته په هغه ویډیوګانو، غږونو او د طالبانو د جنګي صفوف څخه دغه خبرو کوي درته چې هغوی دا ذهنیت لري چې دا جنګ یې ګټلی دی او راځي او بالاخره طالب به کل وي، نور به جز وي. آیا همدا شرط دی چې که طالبان نرم نشي خبرې راکامیږي؟ زه فکر کوم چې دغسې نه ده. دغه اسمان چې څومره غریږي هغومره نه اورېږي. ستانکزی صاحب د طالبان دغه د رهبرۍ هیات موږ ورسره ناست یو، په اوله ورځ چې ناست وو مجلس یو څه و،
په دوم ورځ چې کېناستو لا ډېر ښه په درېیمه ورځ لا ډېر ښه توافقنامې په ځینو مواردو کې کړي دي ټول اسناد پراته دي زه په دې باور او یقین لرم چې یو راز د کامیابي د ماسکو د غونډې په دې کې و جناب ستانکزی صاحب د خبرې چې زه کوم طالب یم اوري دې خو هم چې د څوک دي ټول یې اوري چې دخالت پکې نه و قطعا د روسیې دخالت پکې نه و فقط میزباني وکړه افغانان یې په خپل منځ کې پرېښودل اوس هم زه په دې باور یم جناب ستانکزی صاحب که چیرې د موږ دغه مذاکراتي ټیم د یو واحد دریځ نه د یو واحد ملي موقف نه ورځي د طالبانو سره خبرې کوي طالبان د دغه تحمل لري چې خبرې یې واوري په ځینو مواردو کې ورسره موافقه هم ولري په ځینو مواردو کې به اختلاف نظر هم ورسره ولري زه په دې باور او یقین لرم چې کله دوی په بین الافغاني مذاکراتو کې کینی افغانان سره بیا چې هغه ډېر څه یې ویلي لکه چې دا اوس یې وایي تر هغه بیا تېرېږي ګذشت او تر څو چې موږ ګذشت نه کوو اتمر صاحب چې ویلې د دوی په باور باندې طالبان راځي او هغه برنامه مخ ته وړي چې پاکستان یې ورته وایي او طبعا پاکستان یا بل هر هغه هېواد چې افغانستان سره ښې اړیکې نه لري هغوی هېڅکله هم دا نه غواړي چې طالب د یو منسجم قوي کتلې په توګه او د موجوده نظام او دولت د یو کتلې په توګه سره یو ځای شي او یو باثباته افغانستان دې راشي وایي چې دلته تاسو بحث واورېده چې پاکستانیان دغسې یو څه نه غواړي او طالبان هم د همغه میکانیزم پر اساس باندې ډېر ژر حاضر نه سي چې مذاکرات داسې نتیجه ولري چې هغه د افغانانو ته ګټه ورسوي ښه د تر کوم ځای چې د پاکستان خبره ده پاکستان که اوس رښتیا مو وایي متاسفانه چې د افغانستان خلک باور نه پکې ځکه د 40 کاله دغسې یو منفي رول د افغانستان په قضایاو کې متاسفانه لوبولی ده چې ټوله د ملامتۍ ګوته دوی ته نیول کېږي او لوبولی هم ده دا منفي رول یې لوبولی هم ده اما تر کوم ځایه پورې چې د ډاکټر صاحب خلیلزاد ماموریت خبره ده د هغې د خولې خبره ته کوم هغه وایي چې اوس یو پوره تغییر راغلی ده او بل جناب ستانکزی صاحب ما په دغې میز باندې په کراتو مراتو دا خبره کړې ده چې یو د تلپاتې صلح او د ثبات خبره ده په افغانستان کې یوه معامله ده که چیرې د سولې تر عنوان لاندې د پاکستان او د امریکې یا د یو بلې ډلې ترمنځ معامله وي دا خو نو بیا سوله نه سوله یو ډېره پخوانۍ پوښتنه او بیا را ژوندۍ کړو چې ارتباط لري همدې بحث که تاسو ښاغلي غني ته وایئ چې سوله قرباني غواړي او قیمت لري د ښاغلي غني یا د موجوده حکومت دپاره دغه قیمت تعریف کړئ چې دوی بس کومه داسې قرباني ورکوي چې موږ یې ومنو چې د سول دپاره حاضر دي یعنې هغه قیمت او قرباني باید واضح شي حکومت دې نه وي دوی دې نه وي په صحنه کې بل چاته یې پرېږدي څه باید جناب ستانکزی صاحب زه وایم چې که په افغانستان کې سرتاسري سوله او ثبات راځي سرتاسري سوله او ثبات په حقیقي معنا باندې راځي دا که داسې قرباني غواړي چې تر چوکۍ هم تېرېږي باید ورته تېر شي واقعا څه دی قیمت همدغه ده چې د قدرت نه به تېرېږي نور خو څوک دی نه لالي چې ورته وایي چې ځان ورته ښاغلی غني به حتما د قدرت نه تېرېږي ګوره دی به هم تېرېږي او طرف مقابل چې د طالبانو تحریک ده هغې سره به هم دغه قاضي فکر نه وي چې ګویا زه په فتحانه شکل باندې به ځمه زه به د افغانستان نیسمه ګذشت به کړي یو بل به تحملي هر هغه څه به پکې کوي دواړه خواوې چې د افغانستان د خلکو ملي ګټې په هغې کې خوندي او سرتاسري سوله د هغې په نتیجه کې منځته راسي غیر د هغه نه موږ خو داسې نه وایو چې اوس قرباني په معنا یې دې باندې چې ورته حلاله کړه نه خدای دې نه هغه د حلالولو بحث لا دومره سخت نه دی د قدرت بحث یو جدي بحث دی نو ګوره دا جنګ د قدرت دپاره ده د قدرت نه به تېرېږي هر هغه څه به کوي چې په هغې کې جنګ ختم سي سرتاسري سوله راسي او د افغانستان د خلکو د ارادې سره سم چې هر نظام راځي هر حکومت راځي حداقل د خلکو اراده خو پکې تمثیل وي دغسې خو نه وي چې بوډاګی حکومت بیرون راته جوړ کړي راته چې دا هم درته جوړ کړو دا اوس تاسو ومنئ ځکه دلته د ملت ارادې تمثیلېدل دا ډېره ضرور ده او د هغې دپاره موږ دوه دیموکراتیکې لارې درلودلې چې یو انتخاباتو چې خوشبختانه دومره بدنامه کړل دومره بدنامه هغه خو موږ سولو اما بدنامه په خپله د خارجیانو کړل دومره لارې دغه جرګه ده په تاریخي لحاظ باندې چې دغه جرګې د تاریخ په اوږدو کې خپل هغه مسؤلیت درلوده اوس هم لري د لویې جرګې نه به خپل مشروعیت اخلي په لویه جرګه کې چې هر تصمیم نیول کېږي د افغانستان په قضایاو باندې دواړه طرفې باید دوه دلیله دې دپاره چې ویل کېږي چې د تاسو نظر سره مخالفت لري یو هغه دا دی چې موږ نه غواړو یوه تاریخي تېروتنه تکرار کړو او په یو حساسه مرحله کې په داسې مرحله کې چې ټول د قدرت دپاره جنجال کوي یو موجود شی یا ضعیف یا قوي خو یو موجود شی دی او دا د ده پښه دې وښویږي او دا د ځای تش کړي او دا یو تاریخي تېروتنه ده چې موږ یې نتیجه په تاریخ کې لیدلې ده دوه درې ځلې خصوصا په دې وروستي ځل کې معاصر تاریخ کې ډاکټر نجیب الله اشتباه اشاره کېږي
دویم بحث دا دی چې آیا د سولې پروسې باندې دومره باور لرو په دغه پیچلتیا سره چې دا د ژر په دې څو میاشتو کې نتیجه ورکړي. دلته وایي چې فکر کېږي د امریکایانو سره چې قصه 2 کلو ته ورسېدله، موږ سره هم دا قصه نو ولې حکومت باید متزلزل حالت پرېږدي چې حکومت کار وکړي، خپل سوله به نتیجې ته ډېر وخت نیسي. زما د تجربې نه او من از یو افغان زه په دې باور لرم که چیرې افغانان خپل پرېښودل شي آزاد او پکې دخالتونه یې په مذاکراتو کې ونه شي، زه په دې باور او یقین لرم چې افغانان به نسبت امریکایانو طالبانو ته دوی به په خپل منځ کې نه به 13 میاشتې نیسي نه به کال نیسي، یعنی د میاشتو په هغه کې په 3 4 5 میاشتو کې زه په دې باور او یقین لرم چې د خارجي دخالت پکې نه د بین الافغاني مذاکرات مطلق د افغانانو په مالکیت کې زه باور لرم چې دوی نتیجې ته هم رسیږي او هغسې یو نتیجې ته چې هغه څنګه د ملت خوښه ده او که چیرې د خارجیانو پکې مداخلاتو دا به نه تلپاتې سولې نه به پایداره سوله وي، دا به یو معامله او هغه معامله به متاسفانه د افغانستان په خلکو باندې ورتحمیلوي. او دا چې ولې باید ښاغلی غني حکومت پرېږدي، اړتیا یې څه ده، ولې باید یو تشه رامنځته کړو، ولې باید تاریخي تجربه تکرار کړو؟ موږ وایو چې ته داسې تشه مه راکړه چې دلته یوه خلا راسي، لکه چې اوس موږ وایو چې امریکایان چې سبا وځي خدای دې نن وباسي خو په مسؤلیت سره دې وځي. موږ دغسې یوه خلا نه غواړو چې خدای هغه نوره بدبختي را اضافه کړي. موږ دا وایو چې که چیرې جګړه ختمیږي او سرتاسري سوله منځته راځي، د قربانۍ دپاره د زما په ان باندې مینه از افغان تر چوکۍ ده هم تیر شي، تر بل هر څه د تیر شي، خو چې افغانستان خلک په سوکالۍ کې په آبادۍ کې او په خوشحالۍ کې نور باقی خپل ژوند تیر کړي. او همدغسې خبره مقابل لوري ته هم کوو، طالبانو ته هم چې طالبه که تا سره دغسې یو فکر یو کاذب غرور سره پیدا شوي چې زه به افغانستان فتح کوم، دا هم غلطه خبره. ته به هم قرباني ورکړې، ګذشت به کې دلته 18 یا 20 کاله ډېر لاسته راوړنې لرو، په دې ماته خو موږ سترګې نه پټوو، دا خبره خو موږ طالبانو سره کړې ده. ته دغه لاسته راوړنې باید په نظر کې وساتې، دا د خلکو دا نظام چې جوړ شوی دغه ډېره غټه قرباني خلکو پکې ورکړې ده. لهذا طالب هم باید ګذشت ولري، هم باید د یو بل تحمل ولرو. که دا شی ونه کړو خو بیا خو موږ پایداره سوله ده نه سره ده، یعنې دواړو خواو ته پکار ده چې یو بل تحمل کړي او ګذشت وکړي او د ګذشت دپاره قرباني. او ډېره مننه. اکبر صاحب دا قربانۍ تعریف شوي دي اوس ښاغلی غني یا موجود حکومت د سولې د نتیجې په صورت کې باید دوام ونه کړي او هغه حالت کې یو بدیل حالت چې متفق علیه وي او ټول پرې اجماع ولري هغه رامنځته شي. او هغه څه چې طالب لوري ته په ډېر شدت سره مطرح کېږي هغه هم د طالب واقعي دریځ نه دی، هغه یوازې د چانهزنۍ یو صف دی چې دوی جوړ کړی دی. په عمل کې به طالب هم له ځانه د البته ښاغلي مسعود د تجربو پر اساس هغه چې دوی له نږدې لري دي کافي ډېر انعطاف وښیي او دواړه لوري مکلف وي چې قرباني ورکړي او یو داسې نتیجې ته ورسېږي چې خلک یې غواړي. د افغانستان دولت یا اوسنی نظام دوی خو استدلال کوي چې یا که ښه و یا که خراب و، دوی انتخابات وکړل، په انتخاباتو کې دغسې یو حکومت یا نظام رامنځته شو چې ډاکټر صاحب اشرف غني هغه د رئیس جمهور دی. دا چې څنګه وشو په دې باندې به بحث نه کوو، خو دا هم یو سلسله مکلفیتونه لري د دغه رایو پر بنسټ باندې یا د دغه مشروعیت پر بنسټ باندې کوم چې خلک ورته ورکړی، په هر صورت جا چې لږ که ډېرو په دې باندې بحث نشته. او که بلکه خوشبینانه لاړ شو په هغه قضاوت باندې چې طالبان هم زموږ ورونه دي او دوی واقعا د افغانانو په ملي مصالحو باندې په ملي ګټو باندې دوی ډېر اندېښمن دي او په دې باندې فکر کوي، نو حداقل په دغه موده کې کوم چې دغه اوس دغه فضا رامنځته شوی، دوی په دغه وخت کې خو باید یو سلسله نرمښت ښودلی وای که نه. دوی خو لګیا دي په دغه وخت کې چې ډېر حساس دی. زه فکر کوم د طالبانو د جګړې نه چې دوی اوس په راکټونو مثلا په انتحاریګانو باندې خلک وژني، که دوی دغه نه وای کړی د خلکو زړونه به دوی ډېر دوی سره و. دا چې هره ورځ ملکي کسان 200 او 300 وژل کېږي، بېګناه د لارو نه ښکته کېږي، زموږ لارې لوی لارې په بلډوزرونو باندې چپه کېږي او دغه خپله د دغه نښه دغسې دی چې طالبان یو بل فکر کې دي کړی. کاش کې طالبان ودی کې همدغه کار دی وکړي، طالبان د جګړه د نه دروي ودی کې عسکرو سره د جګړه وکړي، امنیتي ځواکونو سره دی، دا خلکو باندې خو ملکي کسانو تلفات خو دوی ودرېږي که نه.
یا حداقل دغه خبره په رسنیو کې وایي. سهیل شاهین په ورځ کې 20 ځلې ټویټر کوي، لیکن یو ټویټر کې داسې دی چې دی ویلی چې زه یا زموږ تحریک د ملکي تلفات په برخه کې موږ متاثر یو یا دغه کار موږ غلط کړی یا دا بیا فصلتي نه تکرارو. خو هغه وایي چې زمستان از بارش پیدا هغسې یو خبره ده. کله چې د دوی حالت اوس موږ دومره ګورو نو بیا طبیعي ده چې یو تشویش خلکو ته پیدا کېږي. کاشکې داسې وي چې دوی راشي ولې وضعیت نه طالب ته دا اجازه ورکوي نه بل ادرس ته او شاید هم ځینې فشارونه چې هر څه هغوی غواړي همغسې دې وشي. هېڅ حرکت به هم په هغه مطلق انحصار سره کامیابه نه سي. فکر نه کوئ چې طالب به مجبوراً یو انعطاف ته راشي، دغسې دوی خواته سیاسي جهتونه او حکومت او دوی به مجبوراً یو انعطاف ته راځي که موږ نتیجه غواړو؟ که نه د جګړې دوام خو د هیچ چا په ګټه نه ده پرته له دې چې د بهرنیانو په ګټه ده. ګورئ زه یو شی تاسو ته وایم، په افغانستان کې هیڅ زور هیڅ قدرت په خپل سر حکومت نشي کولی. دا انګلیس وکړه، روس وکړه، امریکا به وکړه او دا هم درته وایم نه طالب کولی شي د پاکستان رئیسای. په افغانستان کې او دغه زور خو ګورئ چې دا څو ورځې مخکې تاسو په شمال کې ولیدئ دغه خبرې. دا زور و دا مصلحت نه دی. دغه رتبې چې ورکړل شو دغه زور دی، دغه مصلحت نه دی. ځکه مصلحت باندې په پروفیشنالیټي باندې په مسلک باندې دغه خبره نه کېږي. دا د زور یو خبره وه. په هر صورت زه اوس هم تاسو ته دا خبره کوم، د حکومت زور په هغه کسانو نه رسېږي چې دوی قانونه وباسي، په هغه کسانو باندې نه رسېږي په خپله وزارت مالیه کې چې دوی رشوتونه خوري، د ګمرک رئیسان دي، په هغه قمندانانو باندې نه رسېږي چې دوی په لویو لارو باندې خلک لوټوي، په هغه کسانو باندې نه رسېږي چې دوی د دولت هستي چوروي. اوس همدغه پنجشیر کې کرامالدین کرام هغه د ناست دی، دا 2 کاله شو یا 1.5 کال شو چې نړیوال په دې باندې فیصله ورکړې چې دا ګیر کې دولت دغه وایي چې دا ګیر کې ونیسئ، څوک نه شي ګیرولی. د دې خبرې معنا داسې دی چې افغانستان کې قوت شته خلکو سره. زه وایم، زه دا خبره کوم چې که طالب راشي او په دې فکر راځي چې دوی به دلته حکومت کوي، دغه حکومت چې اوسنی حکومت دی د امریکایانو زور هم دی، د ناټو زور هم دی، دا یو محلي قمندان نشي ګیرولی. نو بیا کله چې طالب راشي بیا طالب هغه قمندان ګیرولی شي. د طالب په وخت کې آیا په افغانستان کې جګړه ختم شو؟ که پنجشیر و که یو دره و که 2 دره و که هر څومره و جنګ و که نه. یعنی د افغانستان خلک داسې خلک دي چې تاسې په زور دا راتولی نه شئ. اوس هم زما وړاندیز داسې دی، طالبانو وروڼو ته زما خواهش دی که زما خبرې اوري، دوی د دغه مسله دغه جامعه شناسی د افغانستان درک کړي. که دوی دغه جامعه شناسی درک نه کړي، که دوی رام شي په تمام قدرت هم راشي، عبارت هم جوړ کړي، یو 6 میاشتې به بیا به دغه مقاومت کوي، بیا به اوس تاسو وایم په دغه 35 میلیونه کې دا 25 میلیونه مساله دي، په دغه کابل کې څومره مساله دی، تاسو دغه د شپې ګرځېدی نه شئ، تاسو یو کیسه‌ور نه شئ نیولی. بالکل سلامت اوسئ اتمر صاحب. بالکل ډیره مننه. سلامت صاحب. ښاغلی اتمر د برلین د پوهنتون استاد چې د سکایپ لارې موږ سره له جرمني څخه مل وه او دلته تاسو څخه ښاغلی مسعود مننه کوم چې سټډیو ته تشریف راوړ. د بحث موضوع مو په دې ورځو کې حکومتي ګمارنې په لوړه کچه باندې والیانو د کابینې په کچه په شدت سره روانې دي. احتمال دی چې لنډو ورځو کې کابینه هم بشپړه سي او د والیانو پروسه هم. ولې عین وخت کې خلک فکر کوي چې آیا د سولې په نتیجه کې داسې یو ژور سیاسي بدلون او تحول را روان دی چې د اوسني حکومت دوام تر سوال لاندې بوځي؟ هغه څه دی؟ هغه حکومت ته د منلو دی، طالبان ته د منلو دی، او هغه معقوله او مطلوبه لار د افغانستان د ولس لپاره څه ده؟ د یو سیاسي نتیجې په توګه باندې د سولې د پروسې په نتیجه کې د سولې اوسنی بهیر کوم لوري ته روان ده؟ که بریالی کېږي له ځان سره کوم نتایج لري او که ناکامۍ او ستونزو سره مخ کېږي عواقب به یې څه وي؟ په دې هکله مېلمنو بحث وکړ. تر بیا مو پاک الله. له لیدلو مو مننه.